بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوقف. فجي مخکې د هبه بیانو او وس د وقف بیان کی مناسبت ور سره ده چې دواړو کې نفع العباد ده. وقف لغت کې حبس ته ویل کېږي، هدايه کې دي، او اصطلاح کې د امام صاحب او د صاحبانو د وقف متعلق دورای دي. صاحبین یو طرف ته، د امام صاحب بل طرف ته. امام صاحب بنسبت دی تعریف ده حبس العين على حكم ملك الواقف والتصدق بالمنفعه. حبس العين على حكم ملك الواقف، شی بد واقف په ملکی او والتصدق بالمنفعه، صرف و صرف منفعت به صدقه کوي. بالفاظ دیگر شی موقوف د واقف ته ملک نه وزي امام سی وي. البته د درې صورتو کې وزي هغه وایو. او د صاحبین رایدا د حبس العين على حكم ملك الله تعالى على وجه تصل المنفعه الى العباد. چې عین شی بد الله په ملک باندې یعنی الله جل شانه تبا خپل ملک زایل کی او په دې طریقه باندې چې منفعت به عبادت ترسي. ملک بد الله پاک وی، نفع به بندگانو ته. به الفاظ دیگر شی موقوف بد واقف د ملک نوزي. او د دې صاحبین رای چې دا مفتابه رای دا القول الراجح کې دي. فتور صاحبین په قول باندې دا د واقف د ملک نوزي. دا یو اختلافي مسله ده په نفس تعریف کې وا خجی. ورپسې راځي شرط ولا سره نو شرایط زید دی بیانوي. علامه شاملن لیکلي دي وشرطه شرط صائر التبرعات. د نور تبرعات کوم شرایط دي غردیم دي، عاقل بي بالغ بي، من كونه عاقلا بالغا حرا او لا يكون معلق بنوي شرط پورې. تبرعات شرط پورې معلق کول لا ټیک نه دي. البته کزمل شو وقف دي د یو مسله مستثنا ده سید وقف کې، دا په حکم د وصیت کې شرط خپل مرګ پورې معلق کول دا سیده خجی. پورا شرایط واورید واقف متعلق شرایط. واقف په مال کې د تصرف اهلیت لري، یعنی عاقل بالغ او آزاد بوي. دویم د وقف په وخت کې به د شی موقوف مالک وي، پر دې شی څوک نشي وقف کولای. او دریم په دغه کسب د مالی تصرفاتو پابندي نه وي. مطلب یو سړی غریب شي، افلاس مفلسی، او قاضي به فیصله ولګي چې د باندې حجر دی، صاحبانو بنسبه به حجر لګي کا دسی بنوي. سلورم مرض الوفات کې کڅو کو وقف کوي دا بس وصیت په حکم کې صرف ثلث مال نه بنافذيږي. پنځم نمبر واقف به مکره نه وي، چا به بزون نه کړي. پاتې شول دا خبره چې مسلمان کېدل ورله ضروری دي کنه دي. نو بس سیدا ده چې مسلمان کېدل ورله ضروری نه دي. جمعات لا کافر زمکه وقف کولې شي. زمنګ د فتاوجاتو په اختلاف ده. حضرت تانی رحم الله ویني شي دا چاندارلو دیوبند کې وای منور فتاو ولوي چې شي او هغه ته ترجمه ورکړی دا. خرزي والله مخکې موقوفه کم شي چې د غیر بر شرایط غیر منقولی به وي دي کې خبره کو ان شاء الله ان قریب را روانه ده چې نص په منقولی واردی موقف سید او یا په تعامل جوړ وي موقف سید دا به وایو. دویم مال متقوم بوي شی موقوف یادو. او دریم نمبر د واقف ملکیت بوي شی موقوف. او څلورم معلوم او متعین بوي. مجهول شی وقف کول ټیک نه دي. به موقوف علیه چا باندې چې وقف کیږي داغه متعلق شرایط. زه جمعات وقف کما دسی وای زه یو پلاټ وقف کما فقرا ولا نو زه واقف شوم دغه پلاټ موقوف
مشي موقوف شو او دا فقراء موقوف علیه دي نو داغي شرایط بیانې ناغي اول شرط دا موقوف علیه به د ثواب او د قربت کار وي جماعت مدرسه مقبره دی له وقف کوي خجي او صرف اغنیاو باندې اغنیاو د بره به وقف شوی نه وي که صرف او اغنیاو د بره وقف شوی به ټیک نه دی کا دغه شان بکی نورم جزئی شرایط شته دی کا او رکن څه دي ناغه خاص الفاظ دي چار جبه کی استعمالي کی دازمه وقف کو وغیرہ هذه ولا ابحاث د باب لستي اول نمبر ما يزول به ملك الواقف کم شی دی چې هغه سره ملک د واقف زایل کیږي یو اختلاف په تعریف کې تیر شو غبیلو کا دویم اختلاف دا دی چې کله وقف تم کیږي دا بل اختلافي مسله ده نو د امام ابو یوسف رحم الله رای دا چې په مجرد قول سره وقف تام کیږي وقف مې کو بس وقف تام او د امام محمد رحم الله دا وی وقف به ال تام کیږي چې دوه کارو کې یو کار وشي یې متولی ته وسپاري او یا کوم کار د بار وقف شوی دی هغه کار به کې شروع شي مسجد کې مون شروع شي او مقبره کې مړی د پنځ دغه شان جنازګاه کې جنازه شروع شي نو یا به متولی ته وقف کوي او وسپاري او یا به کې هغه کار شروع کیږي کوم د باره وقف کړی دی او امام سے بنز باندې اسیم د واقف د ملک نه نوزي البته امام سے وې دوه صورتونه کې د واقف د ملک نوزي یو دا چې قاضي به فیصله وکړي ان شاء الله دا مسله را تر روانه ده چې کله یو قاضي په مذهب الغیر باندې فیصله وکړي نافذ به کني با دا ان شاء الله کې سره روانه ده علم ورتنی دا کیسه بکو انتهي اهمه مسله ده دغه نو یو دا چې قاضي به فیصله وکړي دغه طریقه بدای چی یو سره جمعات لا مثلا یا مدرسې لا جنازه غاله مقبره لزی وقف کی او به بګه هغه واپسی کول غواړي متولی ته اسفارلې متولی وته نو واپس کی قاضي لاله شي نو قاضي فیصله وکړي چې لکه واقفه واپسی نشي کوله وس د حاکم فیصله وشول اوس امام سے بموي وس واپسی نشي کوله د ملک نه وته او دویم صورت دا چې موت پوری معلق کې کزمل شو منو دا زی وقف نو بدغه صورت کې بدا امام سے وې د ملک نوزي او درېمم په کې لا چا ذکر کړي دي ابو رسوي را راضي خوته وګوره المسألة مثلثة الأقوال القول الأول لا يزول ملك الواقف عن الوقف عند أبي حنيفة رحمه الله دا ولا مسألة وكا اختلافي إلا يحكم به الحاكم أو يعلقه بموته فيقول إذا مت فقد وقفت داري فقد وقفت داري على كذا ما كور وقف بلان كيزي يا وقفتم سيدي وما كور وقفكو جماعت د پاره مدرسې د پاره دویم قول امام یوسف رحم الله ويزول الملك بمجرد القول نصر کې دوه اختلافي مسلې دي خلط کړي دي ها یو د واقف د ملک نوزي کنه صاحبین ويوزي امام سے وينوزي او دویمه کله وزي نو امام یوسف رحم الله يزول الملك بمجرد القول دا دویمه مسله ده بلکې دواړه بګیان الملک نوزي او مجرد قول سره وزي او امام محمد رحم الله فرمای لا يزول الملك حتى يجعل للوقف وليا ويسلمه اليه ولي ولا وګرځي ورته مسپاري نو ملک نه بموزي او تام بمشي دغه وخت وس فتوا د چا بقى ولا لازم غامو ترجیحات کتابونو د امام یوسف رحم الله قول مفتابی ګرځولې دي چې نفس وقفتو باندې تام کیږي قول الراجح کیم دي القول الصواب کیم دي
سیدا چې دواړه رای مفتابی ګرځېدلې دي امام محمد رحم الله رای ته مفتابی ویل شوی دی امام یوسف سے رای ته اگر چې تاسو په اصول کې ویلي چې وقف باب کې دی امام یوسف رحم الله قول مفتابی نو کله کله وتا سول د سم مسله راځي یو سړی وې زمکه می جمعات له وقف کړي قبرستان لا جنازګاه مدرسې لا ازه مناسب نه دی مدرسه جمعات وغیرہ کم سره پر وقف شوی یا په جوړ شوی نه دی لا بدلو مې بدلول شم کنه ندی امام یوسف رحم الله درای موافق نشي ځکه نفس وقفتو باندې بس وقف شو ورسو مسله را روانه ده کله چې شی وقف شي به خرڅول بدلول هبه کولې سم نشي تصرفات به نشي کولای او د امام محمد امام یوسف رحم الله په نفس وقفتو وقف تام شوی هیڅ هم به نشي کولای امام محمد رحم الله وی سره باره وقف کړي غکر بغنه د شروع شوی یا متولی تسپارل نه دي نو بدلولې شي نو به تاسو ګورئ کچری د غزه رشته نامناسب او بل مناسب زه وتبدله کې ور کوي نو بس امام محمد رحم الله قول موافق فتوا جاری کوي ولکه موږ اردو فتاوجاتو کې هم بده فتوا جاری شوی ده او کله چې زه خه مناسب او سلیسه تبدیلی نه کوي نبی امام یوسف رحم الله قول مو ذکر کوي پاغیم فتوا جاری شوی چې وای نه شي کولای تاسو ورسېدلې امام محمد رحم الله حتى يجعل الوقف وليا چې ولی ورله وګرځي دا اصل کې مسله رسول روانه ده چې د امام محمد رحم الله بنس باندې وقف د بارا شرط دا دی چې د چا په قبضه کې به ور کوي بل قبضه کې به ور کوي ښا وای دا پشان د هبه د څنګه چې هبه اعلی تام کیږي چې قبضه پر راشدل تبم زمکه اعلی وقف کیږي چې قبضه پر بل راشد متولی دی وجنه یو کسب قائم کی هغه تبع هغه متولی جوړ کې وتور بېږي به دوباره ختم څوک چې متولی جوړ کو واپس ځای لګولې شي کنه نو چا ویلي کې شروع کې شرط لګولې چې زبا متولی ځای لګولې شنبه ځای لګولې شو کنه به نشي ان شاء الله دا مسله رسو کو بلکې هم سی واوري ایو مشهوره قاعده د شرط الواقفي کنس الشارعي دا واقف شرط بداسه لازم وی لکه څنګه چې د شارع د طرف نسته عمل په لازمي وقف المسجد لوقف دي بس مسجد لوي بل څه نشي مدرسې لدی مدرسې لوي پلان کې فقرا ولدي همغه فقرا ولوي نو کم زی واقف څه جهاد کې واقف کو دا غیبه خیال ساتو دا ضروری ده تاسو ورسې بدی البته دا قاعده دومره په عموم نه ده چې واقف څنګه شرط لګول یا غشان به منوونګه نو علما فرمایي کله چې واقف شی وقف کړو او شرط پکې د معصیت لګیدل مطلب دا بل فرض او تقدیر سینما د بار وقف دی وقف ټیک دی او دا سینما ولا ټکی به تلری کو دا به کې نه منل شي یا بکې د تصرفاتو دا شرط لګول چې هغه شرعن ټیک نو مثلا متولی کې صحیح مزي لري کولای شم یا ز خپل متولی مکار رنګوما ندی کې به قاضي ګوري کې صحیح متولی دا به نشي لري کولای او کدا متولی او غلط شو لکه زمونږ غیب شانو ویل لري کولای شي دا من قریب د خیر سره دنګو مساسو په دعاګانو باندې تاسو کمرت الله لما ورور به یو شی تګرب لري کوګه تاسو ورسېدلې خبره مانی کنه نو کشریو شرط داسو چې شرعن برابرو درې صورتونه ول ذکر کړی دي نو بدغه کې ودا قاعده جاری کیږي شرط الواقف کنه سے شارع او که شرط داسې لګیدلو چې هغه شریعت بالکل موافق نه وي کې قاعده نه جاری کیږي ختم دغه شرط با غیر اعتباری وي او که شرط داسې و چې هغه کې نفع او ضرر دواړو د چې کوم شرط لګول دي کې نفع ده په مقابل کې نفع ده نو به وګورو کوم مقابل کې نفع ده دې نه زیات او نو قاضي بدلول شي ځکه دې کې نفع ده بل طرف ته کې ضرر ده ځکه مقابله کې نفع زیاته ده او کنه د مقابل له هم د دې نفع زیاته و نو به شرط الواقف کې نس شارع وي خجی مخ کې راځي په دې عنوان کې دویمه مسله ده
کله چې وقف صحیح شو یعنی د امام صاحب بنز باندې حاکم فیصله وکړه یا شرط پورې معلق کړو موت پورې موت واقع شو او د امام یوسف رحم الله بنز باندې نفس وقفتو امام محمد رحم الله بنز باندې متولی ته وسپرلو وقف تام شو چې تام شو د دې نفس د واقف د ملک نو وسوته ټول اتفاق دی او د موقوف علیه چا د باره چې وقف کړي دي دغه په ملک داخل هم نه دي فقراء ولې کور وقف کو فقراء دي به اوسيږي یا د بلانکي مدرسې مدرسین به اوسيږي د واقف د ملک نه وته خود موقوف علیه ملک هم نه دي داخل تاسو ورسې بدی ځکه مقصد د واقف دی چې د دې ثواب دی همیشه جاری وي نو دا بالا جاری چی همیشه وقف یو کچره چا په ملک را لینو به خو ثواب ختم شو به هغه خرڅول شي اخو به ملک جوړ شي واذا صح الوقف کله چې وقف صحیح شو ولا اختلاف بنا بر اختلاف ارچا په کبیله بل طریقه ذکر کړي وا نو خرج من ملک الواقف د واقف د ملک نه وته امام صاحب خو د واقف ملک نه نوزي بیا به څه کوو موږ ویلو کنه امام صاحب په دوه صورتونو کې وایي ملک نوزي نو بل لیکلي دي ثبت على قول ابي حنيفه بالحكم او بالتعليق بالموت او على قولهما بالوقف امام يوسف سے وایي والتسليم امام محمد رحم الله وایي دا دویمه مساله شو اول عنوان برابر شو ما يزور به ملك الواقف دویم وقف المشاع علاقه شریک شي وقف صحیح دی کنه دی مشترک شي وقف صحیح دی کنه دی نو ملي سبه اماغه تقسیمو کې مشترک شي په دوه قسمه دي یو هغه ما لا يحتمل القسمه چې تقسیم نه قبلي او دویم هغه دی ما يحتملها چې تقسیم قبلي توجه جي که تقسیم نه قبلي دا کم شيو د تعریف څو چې دا غي کم منفعت وي د تقسیم نه پس هغه پاتې کیږي نه یا بدليږي او چې تقسیم قبلي کم اشتراک په صورت کې کم منفعت او تقسیم په صورت کې هم هغه باقی پاتې وي بهرحال کم شي چې تقسیم نه قبلي بده اتفاق دی وقف صحیح دی البته په دې اتفاق دی چې مسجد لا مقبره لا نشو وقف کوله یو شو یعنی مشترک شي که غیر قابل تقسیم وي اگر چې وقفي بل اتفاق صحیح دی خو مسجد او مقبره له بل اتفاق وقف نه دي سي دویمه مثلا کوم شي چې قابل تقسیم وي مشترک او مشترکت ورې سره وقف کې به څه حکم وي نبی امام یوسف رحم الله وی وقف صحیح دی د بخپل حصہ کې او امام محمد رحم الله وی مشترک شي وقف نه دي سي کوم شي چې قابل تقسیم وي او مشترک وي امام محمد رحم الله وی وقف نه دي سي امام ابو یوسف رحم الله وی وقف صحیح دی البته وټکه وسوایا مقبره او مسجد کې نه دي سي نو مقبره او مسجد کې نه د مشان صحیح دی اگر چې امام یوسف رحم الله مشا ته صحیح وي مشا قابل د سی وایم مقبره او مسجد کې مشا غیر قابل تقسیم وقف هم نه دي صحیح اگر چې امام محمد رحم الله غیر قابل تقسیم کې وقف صحیح غني او کوم مشا قابل تقسیم دي هغه مقبره او مسجد له وقف نه دي صحیح اگر چې امام یوسف رحم الله ورته صحیح وي رسې بدی وسره شي د دې مسلې بنیاد مغه د قبضه والا مسله ده چونکی د امام یوسف رحم الله بنظمانی قبضه پکې نه ده شرط نو مشترک شي وقف کیم صحیح ده امام محمد رحم الله وی قبضه پکې شرط ده نو مشترک شي چې چاته ورکه قبضه پې ناراضي کوم شي کوم یې چې وقف وي باغی کامل قبضه ناراضي چې ناراضي وقف نه ده ټیک نو بنیاد ماغه مسله ده ووقف المشاع جائز عند ابي يوسف رحم الله قول الراجح کې وای دا مفتى به دی امام يوسف رحم الله قول وجه صاحب د هدايه ذکر کړي لان القسمه من تمام القبض دا تقسیم چې ده کنه دا د قبضه د تمامیت نه دی نو چونکه قبضه نه د شرط
نسو کې چې تمامیت نه دی هم نه دی شرط تقسیم مولا نه دی شرط والقبض عنده ليس بشرط فكذا تتمته هدايه کوي وقال امام محمد رحم الله فرمایي لا يجوز وقف د مشاع خدا ټکه ور سره وېخه فيما يحتمل القسمه فيما لم يحتمل القسمه اچھا فيما يحتمل صحیح ده فيما يحتمل القسمه ټکه ور سره وې کم چې تقسیم قبلي دغه وقف نه دی جایز وجه ولا صاحب د هدايه ذکر کړی لئن اصل القبض عنده شرط اصل قبضه شرط ده فكذا ما يتم به كم شماني چې قبضه تام کیږي اب هم شرط وی هدايه کی دی قول القول الصواب کی امام محمد رحم الله قول ترجیح ور کړی ده هم دغه شان احسن فتاوا کې هم دې ترجیح ور کړی 417 صفحه 6 نمبر جلد کې لاندې لیکلي فيما لا يحتمل القسمه فيجوز مع الشيوعي ايضا عند محمد رحمه الله كم چې تقسیم نه قبل الا في المسجد والمقبره دا بکراله نو مسجد او مقبره کې خبره ټوله کې بدله ده او ورکه څنګه بدله ده امام صاحب بنظمانی شی موقوف د واقف د ملک نه وزي که مسجد له وقف کو به وزي امام ابو یوسف رحم الله وی وقف د مشاع قبل تقسیم جایز ده جمعات کې نه ده امام محمد رحم الله وی وقف د غیر مشاع د مشاع غیر قابل تقسیم جایز ده جمعات کې نه ده جمعات کې هرڅه رائے بدليږي او وجه ولا هدايه کې دا ذکر کړی امام یوسف رحم الله کوم مشاع شه دي مقبره له جمعات لا وقف کو هدايه کې وی نبي خو بخ غبط جوړي مشاع شیخ خلق نمبر وری سره استعمال یو کال یو استعمالي مثلا یو کال بل یو میشي یو میشي بل دسی کنه نبي به یو کال جمعات بل کال بچا خور جوړ کړي اسونه به کی تړي یو کال به کی مړي خکړي بل کال به ته بوټ رېستلې به کی چې د بل چې د به کی پارک به جوړ کړي چې تاسو ورسې کنه هسپتال به کی ډاکټران له جوړ کړي ډاکټري به تیز کوي هغه بیکاره ډاکټران تاسو په دره بیکاره ډاکټران رکستن په مټه کې وي مټه ستن فرق کې وي دې معنی بالکل ستنه مو وي او کنه خزه بیمار شوی قسم په ځای کې دا رښتیا خبره ده سړی بیمار شوی مسله ورکالته ورسته او ډاکټر نوم تاسو خاصم موږ د علاقې نه است خبر حال مشهور ډاکټر دی خدای شان د کوڅو ډاکټر دی دغه شان دی ناول کې چې ته وړو بیمار ده بس هغه د ګرمۍ شتنی ولا والی سړی چې غوالي کول میرانو غرزدلې په سلانجا وخته مڅ حساب دی هغه درسته بده ولګیدل خو نو ما ول کې چې ته مې روان دی ما ول کې چې ته حامله ده دغه لو به ښه نو دغه شان ډاکټرانو له هسپتال جوړ کړی مخکې راځي خجی دریم نمبر عنوان التعبید فی الوقف الک وقف کی تعبید شرط ده کنه ده دی طرفین مسلک ده ده چې وقف به حالت تام کیږي حتى يجعل اخره بجهه لا تنقطع ابدا چې دا شي پوری وقف کی کنه چې هغه نه ختميږي جمعات دې نه ختميږي تر قیامت به جاری مدرسه ده مقبره ده جنازګاه ده او کدا شي د باره وقف کی چې ختميږي دا وقف بنې ټیک مثلا د ملک نه خلق مهاجر شوی راغله کیم بل وقف کو یو کاله پوری دا خو ختميږي به یو کاله پورې د دوه کاله پورې لسکاله پورې د نیمه طرفین وې دا وقف نه ټیک امام ابراهیم الله وې دام ټیک دی خو کچری دا غلان فقراو ته وقف شي کنه دمر خبره خونه ده کم چا د بار وقف شوی هغه ختم شو فقراو ته ووري هدا کې لیکلي صحیح رائے ده چې تعبید چې په وقف کې را د درې وړو باندې شرط ده خو لفظ تعبید ضروری ده کنه ده امام یوسف رحم الله وی لفظ تعبید نه دی ضروری او طرفین وی لفظ تعبید هم ضروری دی تاسو ګورئ ولا يتم الوقف عند ابي حنيفه ومحمد رحم الله
حتی یجعل آخره تر دې چې آخر د وقف وګرځي بدس یو جهت کې لکه مسجد کې مقبره کې لا تنقطع ابدا. وقال امام ابو یوسف رحمه الله فرمای اذا سمى فيه جهه تنقطع، نو کده چې جهت یاد کو چې هغه رسو ختمي کې بهم جایز ده. وصار بعض اهل الفقراء وان لم يسميهم، اگر کوم فقراء نه مسمى کړي. او امام یوسف رحمه الله په قول باندې فتوا ده قول الراجح قول الصواب کې خجي. ولا يجوز الوقف على البيع والكنائس، د جزئیات موري د يهودانو د عیسایانو عبادتګاو د بار مسلمان زی وقف کوي نشي وقف کولای. قطاع الطريق د بار څه وقف کوي نشي. دا وجه دي کې تعبید نشته ده کنه دا ختميږي. آیا وې قربت پکې نشته، شرط پکې قربت هم د منګه شرایط کې ویلو کنه چې د قربت نیت به وظیفه د قربتي. مساجد او قناطر پلون لپاره وقف کولای شي. زما په دې پل جوړ کړي او په د مساجد او قناطر په حکم کې مدارس دینیه دي دله وقف کولای شي. دا او مزارات اولیاء العظام دي او اتقیاء کرام مزارات ولهم شي. او هغه رباط چې کوم صوفین د بار جوړ شوی او یقال لها فی الفارسیه خانقاه فی هذا الزمان دي د بار وقف کولای شي. بل هي اقرب الى الاحسان والله اعلم وعلمه اتم. ازي والله ترک استغه کوي. څلورم نمبر وقف د منقول او د غیر منقول. ويصح وقف العقار ولا يجوز وقف ما ينقل ويحول. مسألة هذا وليس بنفسه چې وقف د منقولات سید غیر منقولات سید او د منقولات نه دي سي. مسألة باندې پوه شولې موږ شروع کې شرایط کې ویلیو چې دا کوم شی چې وقف کوي دا بده دا غیر منقولات نه. برحال سید وقف د عقار او وجه څه ده بده کې تعبیدی کنه نو مختم ویل تعبید د ټولو باندې شرط ده. ولا يجوز وقف ما ينقل ويحول لانه لا يبقى على التعبيد فلا يصح وقفه. ست استثناءات تکین او غیر دغه شی. امام ابو یوسف رحم الله فرمایي کې یو سړی زمکه وقف کی او قلبم ور سره وقف کی نو قلبه منقولات دي کا نو بس سید د زمکه په تبع کی دغه شان واکرتها غلامان دي زمیداران هغه ور سره وقف کی هم سیده اگر که منقولی دي خو په تبع د غیر منقولی کې بس شي. او دغه اصل امام کرخی رحم الله ذکر کړي انه قد يثبت الشيء طبعا وحكما وان كان قد يبطل قصدا. یو شی طبعا او حکما صحیح کیږي اگر که قصدا باطل وي نو منقولی اشیاء وقف قصدا باطل دی خو طبعا او حکما صحیح دی. شلم نمبر اصل الذي امام کرخی رحمه الله صاحب د هدايم بس عبارت لیکل لانه تبع للارض. وقال ابو يوسف رحمه الله اذا وقف ضيعه زمك وقف كلا ببقرها واكرتها وهم عبيده او دا اكرچو حراسون هذا غلامان بجائز ذلك هذا هم منقول دي ولانه تبع للارض في تحصيل ما هو المقصود. فتحصيل ما هو المقصود كده زمك تعبيدي وقد يثبت من الحكم طبعا ما لا يثبت مقصودا. لاندي قيدم لكي يثبت من الحكم طبعا ما لا يثبت مقصودا كالشرب في البيع والبناء في الوقف. دا بغیر الکا بدی کې امام محمد رحم الله دې مې سب سمرګره دي تاسو بدی پوه شولې. امام محمد رحم الله ور سره بل شم زيتي کوي هغه وي د قراو او د سلاح او اسلحه وقفم سیده د اسونو او خان وقفم سیده د اسلحهم سیده. اسونو خانو باندې jihad پکار jihad کې پکار راځي دواړه اسلحهم پکار راځي بلکې دا خوې اهم عبادت کې پکار راځي د دې وقف ټیک دی راځي د دې لپاره یو خلاصه وایو. هدايه صاحب د هدايه چې کم د دې دلان دي کوم مسلې ذکر کړې دي دا غي نه چول
درې طریقو سره وقف صحیح کیږي دریو قسم اشیاء وقف صحیح کیږي د سیوای اول غیر منقولی شی وقف صحیح کیږي دویم کوم شي کې چې نص وارد وي دغه وقف صحیح کیږي لکه کوراو او سلاح کې باقاعده نص وارد دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای اما خالد فقد حبس اذرعا وافراسا له في سبيل الله وطلحة حبس دروعه في سبيل الله والكراء الخيل ويدخل في حكم الابل برحال دویم نمبر کوم شي کې چې نص وارد دی دغه وقف صحیح دی اگر که منقولی دی وجه سره قیاس خو تقاضا ده کوي چې غیر منقولی کې دي وقف صحیح نشي خو استحسان بالاثر ده استحسان بالاثر له ترجیح وي دریم نمبر د امام محمد رحم الله درای موافق چې کوم شي کې تعامل جوړ شي د وقف اگر کاغه منقولی دي اگر چې داغه په وقف کې نس نه دی وارد به وقف ټیک دی چې تعامل جوړ شي وجه دلتم استحسان دیکھا استحسان بالتعامل یعنی استحسان بالاجماع چوته مونږ وایو قیاس به پریک دی تاسو پوه شولې نن سبا په کوم اشیاء کې وقف صحیح دی عرف او رواج جاری دی وقف به صحیح وی لکه پیسو کوم رواج جوړ دی خلک وقف کوي نو بس صحیح دی مفتی شفیع ابراهیم الله عملی کلی تاسو رسې خرازی والله فتور چا بقى والله امام ابراهيم الله قول مفتابي غرزه ولدي القول الراجح کی خجي بنظم نمبر مسألة الوقف بعد التمام لا يقبل الملك وليس بكره چې وقف تام شو نو وس ملک نه قبلي نه خپل مالک دی واقف او نه بل مالک جوړول شي نه بابای سره او نه به هبي وغيرها سره نو وي اذا صح الوقف لم يجوز بيعه ولا تمليكه بيع جائز نه ده او نه بغیر د بيع نه هبي وغيرها سره تملیک هم جائز نه ده حکم مشاع کنه مشاع توجه یو مساله مستثنا کوي امام عیسی ابراهیم الله بنسبانه د مشاع وقف خو صحیح ده کنه نو کوم شان شی وقف کړلو تقسیم کین نو تقسیم کولې شي لکه تقسیم مسله په کې څه راوړي اما تاسو ته ویلو تقسیم چیرې د من وجین بیعي نو بیع نه ته جایز خو تقسیم جایز دی دا بنا بر ضرورت دی کني به محابات وی نمبر په نمبر بکار کوي به بلنجت جوړ شي واذا صح الوقف لم يجوز بيعه ولا تمليكه الا يكون مشان عند ابي يوسف رحمه الله فيطلب الشريك القسمه فتصح مقاسمته تقسیم به صحیح دی ولې سبدا کوم مسله مو کړل چې یو شی کې وقف تام شو خرڅول نه شي بل مالک نشي جوړولې بهر طریقه یاد ساتي دا کوم شی چې ډایرک وقف شوی دغه حکم دی او کوم چې د وقف د مستغلات او آمدنی دا هغه کې بل کس واقف بل کس مالک جوړول شي لکه خو برای راس نه دی وقف علامه شامی وای کوم شی چې برای راس وقف دی نو هغه کې بل څوک مالک نشي جوړولې ها که وزر پیښ شي هغه کې بل کس مالک جوړولې شي دا غي بیان کوم وزرونه دي یعنی کوم وخت کې وقف بدلول شي دا خبره کو او دا صرف او صرف دا ډایرکټ چې کوم شی وقف شوی دا غي حکم دی او کوم چې ډایرکټ نه وقف دا غي مستغلات دي هغه بهر حال بل مالک جوړول شي نو وی عالم ان عدم جواز بيعه دا عدم جواز بيعه شدا الا اذا تعذر الانتفاع به تاسو عبارت منونه رسیدلې عدم جواز بيع ول حکم چي دي دا خوده خو به عدم جواز بيع کیم الا اذا تعذر الانتفاع به که انتفاع متعذر به دي کیم جائز دي برحال عدم جواز بيع والخبر انما هو فيما اذا ورد عليه وقف الواقف دا ډایرک وقف د واقف فراغلی وي اما اذا اشتراه المتولي من مستغلات الوقف د وقف په آمدنی باندې متولي او شیخ استره لکه د جمعات نګر چې به د قانون تاو دي جمعات هغه کرایان رالي او هغه باندې متولي پکې واخستلو مثلا فإنه يجوز بيعه بلا هذا شرط به بقدا شرط نشته اذا تعذر الانتفاع به بهر حال سيدي
لأن في سيرورته وقفا دا خبره چې دا شی وقف دی کمی چې په مستغلات واخیسته دی او په دې کې اختلاف دی والمختار انه لا يكون وقفا سیدا دا چې په آمدنی وقف باندې کوم شی واخیستل شي هغه وقف نوي فللقيم أن يبيعه متى شاء لمصلحة عرضت یا عرضت بس کلم چې یو مصلحت پیش راشي ورله خرڅولی شي اگر کده دغه شینه کمی چې په مستغلات د وقف اخیسته نفع ممکن وي به هم ضرورت بوجه خرڅول شي مطلب مصلحت په خرڅول کی هجی قرآن د یو مسجد بل مسجد ته منتقل کول شي دغه شان کتابونه منتقل کول شي کنه نو ترڅو چې بدی جمعات کی استعمالیدل نفع اخیستل ممکن وي نو نشي منتقل کوله تاسو سره بدی او کله چې دی جمعات کې ردی نفع ممکن نه و نه دا داسې اشیاء چې دا واپس د واقف ملک تزیکا به داغه خو خدا یا د ورثو ملک ته یا جماعت المسلمین دا خبر ورستو کو حجی شپږم نمبر مسله عمارت د وقف ولی سب کله چې یو سړي خپل مکان مثلا فقرا او توقف کو او هغه مکان کمزور دی غرزیدلو خطرې ده نو حکم دادی چې فقراونه په پیسې راغونډي کی متولی او دا مکان به بیسټ کی به ورته اوس پکې اوسېږي او که پیسې هغه نوې ور سره یا نه ور کول جبر به نشي کوله نو بس به حکم ورلدا دی چې دا مکان دې بګری ورکی او کری چې دې دومره حاصله شول چې اوس مرمت کولې شي نو به مرمت کې خلک بتیو بس هغه نو بس په فقرا او تورکی دا شرط کا واقف نه لګول هم د سبکو ځکه دا شرط عرفن معلومیږي دلالتن هغه مقصد دا دی چې همیشه بار دینه نه فاقستل کیږي اته خو له کیږي چې ترمیم پکې وکي مرمت کی تاسو پیږي کنه بل دا خبره چې موقوف علیه چری فقرا داغو حق دی او تی داغو نالي او خلکو ته بکری ورکه دې سره سکه دغه جوابداري ولې دی کی داغوم نفدا او واقفتم نفدا اغه نفا اغه ته ضرر نشته واقف ته نفدا واقف ثواب به همیشه شي او چې کله کری حاصل شو بس به ورکی کنه تعمد مرمت وکړو نو بس به ورکی برحال فقراو نبی شیخ السلو بودی شی موقوب باندې لګول نو دغه د قاعده دلان دي چې الغرم بالغنم النعمه بقدر النقمه 67 نمبر ماده وا نشي کله نفت حاصلین بس توان بم بکی قبله زور زبردستی ور سره نه کوي لأن قصد الواقف صرف الغلة دائما ولا يبقى دائما إلا بالعمارة والواجب أن يبتدئ من ارتفاع الوقف بعمارته من حاصلات وقفنا بعمارة جولك شرط ذلك الواقف ولم يشترط داي شرط لقولي كنيوي دم مسألة وإذا وقف دارا على سكنى ولده فالعمارة على من له السكنى شرط بر سكنى دا عمارة باغو سيكي نو کني سي کولو فینم تنع من ذلك او كان فقيرا يا فقير ما ويل دوال صورتونه کی نو اجره الحاكم هجرت کی به ورکی و امرها باجرتها فاذا امرت شکل تعمیر وشو ردها الى من له السكنى تبه واپس ورکی دا قسم کړي وکنه نمبر مثلا حكم انقاذ الوقف مليس د وقفنا کم لرګي و غیره را غورځیدلو اوس به دې سره څه کوو نو موقوف علیه چې دي دا دغه ملک نه دی چې ځان له خرڅ کی او یا ځان له استعمال کې نشي استعمالوله نو سبق کې بيدو بلکې پوره مسله ووري کم شي چې ډایرک وقف شوی دی د وقف په وارد شوی دا په دوه قسمه یو هغه چې هغه د مسجد د بنا نه حسابيږي مسجد موای کم شي د بار وقف شوی دی دغه د بنا نه حسابيږي مقبره ده او کوم مسجد دی بس مسجد ته راوړل وای کنه اسانه ده مدرسه ده مثلا ګاډر دی خخته ده
دغه شان دروازې وغیره دي د دې تعلق د بنا سره دي د انقاذ المسجد ویل کیږي انقاذ المسجد د دې حکم داده توجه ترڅو چې امکان وي چې دلته به استعمال شي کمزې شی موقوفه ده یعنی مسجد کې به یا مدرسه کې به استعمال شي نو ترغیب بل ځای ته نه شوړې مسجد نه بل مسجد ته بل مدرسې ته نه شوړې کوم مدرسې ولا شي نو بل مدرسې بل مسجد وغیرہ ته نه شوړې ترڅو چې دلته فائدہ ممکن نه او کله چې غالب ګمان یقین رااله چې دلته فائدہ نور نه ده ممکنه نو د کوم شي تعلق چې د بنا سره دی به حکم داده خرڅ وکي متولی او دغه شان مسجد کمیټي او کوم پیسې چرالیا به دغه په مقابله کې مسجد کې ولګي ځکه انقاذ المسجد حکم چی کنه دا د غیر منقولی وی چې بهر حال هغه وقف دی یا به هغه نه فاصلېږي او یا به خرڅه پیسې به پکې لګي دم نمبر هغه شادي چې هغه انقاذ المسجد نه دی دغه تعلق د بنا سره نه دی لکه دا پوړونه وغیرہ شو یا نور څه پکې مګي ډنډې ولا پکې دا د چت ولا پکې دي نور کوم سامانونه دي چې د بنا سره تعلق نشته قران مجید وغیرہ شو دغه حکم داده چې ترڅو پوری کم زیاده وقف شوی الته نفع پکې ممکنه وا ترغیب الته استعماليږي چې الته نفع نو نورا نبه کم قریبی مسجد دغه ته به ورکی قریبی مدرسه دغه ته به ورکی او وجه دا د اصل کې بلکې به ووري د دې دویم نمبر حکم داده کله چې د دې نفع ممکنه پاتې نشي نو دا شی واپس د واقف ملک ته ځي دا خو غیر منقولی دی واپس ته واقف ملک ته ځي کاغه ژوند دی یا د ورثو ملک ته کاغه پته نه لګي د ورثو وغیرہ نکمه کمیټي د جماعت المسلمین دی ناغه په خوخه باندې په بل مدرسه بل جماعت کې ورکول شي او کله شي واقف د خپل موجود ژوند دی یا ورثو ملک د خپل خوخه د څه به کوي کولای شي پوه شولې به برحال اول صورت کې ویل انقاذ المسجد کې چې سړی جماعت د برکم اشیاء وقف دی ګاډر وغیرہ نو که فائدت ممکنه وا نو فلحال نو نه دی رستو دی کی دی انتظار دی وکی کال پس په کار راشي لس کال پس په کار راشي ټیک ده او کبه ته ولګیدل چې پکار بالکل ناراضي نو خرڅول شي دا خو مو ویل کنه چا چې واخستل هغه اوس په ذاتی خپل مقصد کې استعمالول شي ځکه اوس د وقف د حکم نه وته ورسېدلې مخکې راځي ومن هدم من بناء الوقف ستر هو غرزد البناء وقفنا يا آلات صرف الحاكم في عمارة الوقف كي بولغي إن يحتاج إليه وإن استغني عنه أمسكه بكيدك حتى يحتاج إلى عمارته فيصرفه فيها بديك باستعمال كي ولا يجوز جائز نه د کم شي چراله چې اوسې تقسیم کوي يقسمه بين مستحقي الوقف دا نشي کولای ځکه دا غو څمل خونه دي اتم نمبر اشتراط الواقف الغله لنفسه الک واقف دا ویل شي چې دا زی وقف دی نفع به مالی کم پیداوار دی هغه بزمای یا بزو ولیما متولی به زیما ویا بالکل صحیح ده کدا سی وقف هم ټیک دی دا دی امام یوسف رحم الله راید او مفتى به ده واذا جعل الواقف غله الوقف لنفسه او جعل الولايه اليه چزم متولی مجاز عند ابي يوسف رحم الله القول الراجح القول الصواب کی وی وبه يفتى هم دغه مفتى به راید وقال امام محمد رحم الله فرمای لا يجوز ند جائز نهم نمبر مسألة وقف المسجد ووقت زوال الملك عنه مسجد مسألة کی نو بدی کوم درې وړ امامانو بالقول چې مسجد کې کله وقف تام کیږي ووري امام یوسف رحم الله بنس باندې چې ویل چې جعلته مسجد دامي جمعات لا وقف کو بس جمعات شو وخت خبره کړی وکړه او امام محمد رحم الله فرمایي چې نجي الا به وقف تام کیږي چې خلک وکي جماعت سره مون شروع کی
بلکې دا د امام صاحب عمر سره پکې مرګره دی یو دا چې لار ولا مقرره کی د خپل ملک نه ولا لارم جدا کی او دویم خلکو ته پکې د مون اجازت ورکی او دریم یو قسم پکې مونږ وکړلو دا درې شرایط موجود شو او امام محمد رحم الله نه دا رایم نقل د هدايه کې دی یو قسم مونږ کار نه ور کوي جمع سره جمعات د جمع د مونږ د پاره نو کوم کار د بار چې وقف شوی چې هغه کار وشي نو هغه دار چې جمع سره مونږ وشي جماعت کې خود جمع مونږي نو الا وقف تام کیږي و اذا بنا مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه لا رول ورکی نو معلومیږي کې اوسري د خپل پټي په منځ کې مسجد وقف کوګر چا بیر خپل ازمکه دا نه وقف نه دی ټیک د کلار ورته نشته لاندې لیکلیم دغه شان دي وین اتخذ فی وسط داری مسجدا او به اجازه تم خلکو ته بالدخول فيه کوکو ولم يفرزه عن داره كان على ملكه نه ملک دی وسوي تاسو رسي خصي را اده مولسب کله چې چا دغه شان زی وقف کو نو لا رب کې خود به خود را لکه التابع والتابعون والتابع لا يفرد بالحكم لکه څنګه چې اجاره کې وسره موږ باب ول اجاره کې ویلو یو سره چاله پټه په اجاره باندې ورکینو لار ورته او دو بولا را اپ کې خپل راضي نو صحیح را اداره چا په کې فتوم لیکلې و دې ملګرو کې هم بده معنی وکنه چې لار په کې خپل راضي ويأذن للناس بالصلاة فيه فإذا صلى فيه واحد زال ملك عند أبي حنيفة رحمه الله وقال ابي يوسف رحمه الله فرمای يزول ملكه عنه بقوله جعلته مسجدا هم بده معنی فتوا دا قول صاحب القول راجح کلی دي ورسره جزئيه دام ذکی وان بنا على سطح منزله مسجدا وسكن اسفله فهو میراث عندهما چې وسلی لاندې حصہ کور کو او بره جماعت کو نو د طرفین راي دادا چې دا به میراث ویمانه دا وقف نه دی سي خرڅول يمشي ورثه ته میراث کې منتقل کېدل شي امام یوسف رحم الله وی یكون مسجد بدا جمعه دی ٹھیک ده وایي که اصل اعتبار لاندې زیاده دی لاندې زی جمعه دی ها اچھا جی صحیح ده وان جعل اسفله مسجدا وفوقه مسكنا لاندې جمعه او بر مسكنو او افرز له طريقا جاز اجماعا به ټول اتفاق د چې دا کې میراث جاری کیږي دا نه دي سي اگر کلاره مر کړل څنګه لاندې جمعات دې بر مسکن دي هدايه کې د امام یوسف رحم الله د امام رحم الله قول اقوال بده کې مختلف ذکر کړی دي امام یوسف رحم الله وایي چې بر جمعات او لاندې کورو نو بر اسم ارفع د جمعاتیت صحیح دي امام محمد رحم الله نه دي صحیح او کلان دی جمعاتو او بر مسکنو نبی محمد رحم الله وی سید ز کلان دی له اعتباري او امام یوسف سی وینا عزت چې دې کنه شرافت غبر له دی او بر د کور ګرځولې خو سید ادم علی سیب دواړه نه دی وقف دواړو کې میلاس چلیږي وقف بکله سی وی چې تحت سرانه تر عرش مولا پورې وقف شي نو که څوک بوټلو کې یو حصہ د کمرو د بره یا د کمرو د لاندې وقف کوي نو هغه صرف او صرف مصلا به ښه هغه شرعي مسجد نه لہذا خرڅول او غیره يمشي لأن المسجد ما يتعبد دي کې خطابید نشته دي وذلك يتحقق بالسفل دون العلو دا خو غیر بار وجه لیکلی ښه هلته دا خبرم لیکلی ده انه جوزه في الوجهين حين دخل بغداد ورأى ضيق المنازل امام یوسف صاحب چې کله بغداد تراله د منازل تنگواله یو کتل بس وی ټول سیدی لاندې مسجد برکوري بر مسجد لاندې کور دی ضرورت به بنا منی دا خبره کړي امام محمد رحم الله چې کله رئیت داخل شو هغه ول سیدی ال د مکان د مکانونو تنگواله وکتلو ما تاسو بس نن سبا مختبیر ایدانه چې شرعي مسجد باندې جوړیږي چې کوم کې میراث نه جاری کیږي او خرڅول او غیره نشي شلان دی باندې عرش مولانا تر ساعت سرا پورې ټول وقفي لسم مسلام متى يزول ملك الواقف في غير المسجد
جمعات نه علاوه کوم شي د بارا چازمکه وقف کړل ملک بکله ځای لکېږي نو زړه په زړه خبره د امام یوسف رحم الله وی نفس وقفتو سره مقبره لمي وقف کو جنازه له عیدګاه لمي وقف کو بس وقف شو اسکول یا مدرسې لمي وقف کو وقف شو او امام محمد رحم الله دلته و امام صاحب کم کار د بار وقف شو یې کار به کیږي ومن بنا سقایه للمسلمین مسلمانو د بار طالب وقف کو او خانا يسكنه بن السبيل یا سره د مسافر به کې اوسېږي یا رباط د مجاهدین به کې بونډري باندې شپې کوي رباط خو به جنې کا اب د اسلامي بونډرو باندې چې مورچه وته وایا تاسو ته وې دي تورخم ته څه وې تورخم ودی ها بارډر مونډري نه هم ویلې وکنه دی بارډر باندې چې کوم ځای نه غیا دي عام طور دغه پاغي جوړیږي او جعل ارض برحل رباط کار ځای کې دغه حکم دی او جعل ارضه مقبره لم يزل ملكه عن ذلك عند ابي حنيفه رحمه الله حتى يحكم به حاكم امام صاحب خداغه مساله والا حاکم بسلوي کی امام یوسف رحمه الله ويزول ملكه بالقول امام محمد رحمه الله وینا هغه کار به کی کوم د فار وقف شوی اذا استقى الناس من السقايا وبدي وسكي وسكنوا الخانه والرباط ودفنوا في المقبره دغه وخت به ملک ځای لکېږي تاسو ورسېدلې الکه زول قبرستان کې مسجد جوړولې شي کنه نو زول قبرستان دوه قسمه دي یو هغه چې د شامل کې وقف کړي نه صرف قبرونه بکې مړی بکې خخوال نو چې زول شوی دی نو اسیم د ملک نه دی وته کغواړي چې زه به جمعه جوړولې شي بلکې کلا مړی بکې خخیدل بهم ویل جمعه بکې جوړولې شو خپل ملک دی او کچري وقفو او خلکو بکې مړی خخول پریخو یو شرط او دویم دا چې کم مړی بګیو هغه اډو کې شوی خاوري شوی هغه خاوري شوی دي سیوایا نو په دغه صورت کې کبه به مسجد جوړولې شي تاسو راسي بدی او کده سې کوي چلان دي کم قبرونه دي مړی وکي خاوري شوی دي هغه هم د سپری دي او چت په چې بر جمعه هم صحیح کیږي مثلا کړي و چې وقف چونکه تبرع ده او تبرعات نه به شرط فاسد معنی فاسديږي او نه پکې تعلیق به شرط ټیک دی چې د پلان کې کار وشو نه زبدا شی صدقه کومه نو تبرعات کې خدای نه جاری کیږي کنه دا تملیکات دي تملیکات کې خدای قمار معنی پیدا کیږي به د سیده نو وقف کې مدانه د صحیح چې تعلیق به شرط پکې وکي چاله که پلان کې کار وشو زبدا وقف کومه خو موت بوري کوم معلق کې نو ټیک ده دا کړه به حکم د چا کړي وصیت کړي چا مسجد د بارزمه کا وقف کړي به کې قبر جوړي دا جایز نه ده ښا ازین بزرگان دا کړګي ما په مسجد کې وخه خم کوي به نه به لګزي به کې بری نور دی وقف کې هغه کې دی وصیت وکي ما به کې خخ کوي الګ مدرسې یا د جمعه رقم چې دي کنه قرض چاله ورکول شي د وقف شي نه شي ورکول کاروبار کې هم نشه لګول کوم متولي چې د غشان کار کوي د قابل عزل دی ښا دا موضوع لکو او مدرس لا دا ټک مثلا بګراله اډوانس کې یا امام صاحب اډوانس کې تنخواه ورکول شي مش نه پورا نو جایز د خو شرط دا دی که شری هغه مش پورا نه کړه کاری پر خصوصي امامتي درس یا وفات شو چې واپس کوم ورځو کار هغه نه دی کړی چې دغه اجرت واپس وصولیدل شي د قبرستان کم ونی بوټي دي یا میوي دي دغه د کټ کول څه حکم دی نو د مانیم تاسو کې چا استبتالي کړی و نو مسله دا ده چې کچري قبرستان غیر وقف دی نو کمی ونی بوټي دي میوي دي هم د مالک دي نو اسم وقف نه دي او که وقف دی نو به مختلف صورتونه دي د وقف نه مخکې به کمی ونی بوټي ولاړو میوي وي نو هغه هم د واقف دي خورته ویلې شي چې لکه
زمکه دی وقف داسې به ووایو قبرستان یې وقف کړی دی او دا ونې پکې د مخکې نه وي نو د ونو سره وقف کړی که بغیر د ونو که د ونو سره وقف کړی دی نو د دې نه اوس فایده نشي اخیستلی دغه ونې به کټ کېږي که ضرورت و په قبرستان به پیسې لګي او که نه ضرورت ورته پرېښودو ته نو پرېږدي به خلک به سوري ته کښېني او که چېرې ونې ورسره نه وي وقف کړی نو به دغه ملک دی به دغه صورت دی چې د وقف نه مخکې کومې ونې ولاړې دي هغه قصه کوو بیا به ورې مړه د سره که قبرستان داسې دی چې هغه وقف شوی نه دی نو کومې ونې به کېږي د واقف دی قبرستان داسې دی چې وقف دی نو دوه صورتونه دا ونې وروستو راختلي که د اول نه دي که د اول نه دي به هم دوه صورته قبرستان سره د ونې وقف کړی دی نو بس دغه ونې به وقف وي او که بغیر د ونې وقف کړی ورته وایي بس کټې که ملک به ترې لرې کې فایده به ترې نه اخلي چې ونې ستا ولاړې په قبرستان کې کټې که او که چېرې وقف شو هغې نه بس پکې ونې رالې به هم دو صورت دي خپل راوختلې که چا وکرلې که چا وکرلې ناجایز کار یې کړی خو دا ملک دی د هغه ورته ویې لرې کوې خو به هم پکې دی بهتره ده چې صدقې کړي او که خپله راختلي دي نو به هم دا د قبرستان دی نو یو مخکې صورت چې د قبرستان وي چې د قبرستان سره وقف کړی وي یو دا چې خپله پکې راختلي په دې دواړو صورتونو کې تر څو چې ونو نه پیدا اخیستل شوله نو نه به کټ کوو او که فایده ترې نه اخیستل شوله ضرري ګرځېدلې به دې کټ کړي یا داسې و چې خلکو شرکي عقاید ورپورې متعلق شو به دې کټ کړي او پیسې به قبرستان باندې ولګوي قبرستان کومې ونې دي هغې نه مسواک څو کټ کولی شي نشي یا فایده ترې نشي اخیستلی نو وقف شي نه ذاتي فایده اخیستل بالکل جایز نه دي ښه زموږ ځان پکې دفتر جوړ کړی هلته ځان له نو اوس د زه په نخره شوی من قریب یې لرې کوونکی یم تاسو پوهېږئ که نه ان قریب د قصه ختموم تاسو څه سوال مال وي اچھا جی وقف کې استبدال جایز دی که نه دی دا یو اهمه مسله پاتې شوله نو فقهاو د مصلحت په بنیاد باندې څو شرایطو سره شی موقوفه کې د استبدال اجازت ورکړی دی اول دا چې کم څه دپاره وقف دی هغه نفع نه حاصلېږي مطلب مسجد دپاره دی مونځ پکې نشي کولی خلکو دا ځای پرېښوستلو یا د کافرو ملک پکې ملکیت کافرو ته رانږدې شو به ورو ورو قبضې جوړېږي لکه هندوستان کې ځای هندوان را نږدې کېږي مسلمانانو ځمکو ته نو به یې د جومات هم خرابوي بهتره ده راخرڅ شي که په دې پیسو بل ځای کې والي یا د هغې خرچه دې لپاره نه کافي کېږي دویم نمبر کوم ځای وقف شوی دی هغه قابل انتفاع نه دی چې آباد شي بس نه دی آبادی بدل دی کې بل ځای دی بځای آباد کی او دریم شرط وردا دی چې بدلی په دغه مخکې صورتونه کې که بدلی نو دا کوم چې خرڅوي به هغه باندې فاحش سره به نه خرڅوي که داسې نه چې بغیر ځان یې خرڅ کړي عام ځمکو کوم ریټ دی په هغې به خرڅوي بیا به بل ځای لي او څلورم شرط ولدا دی د کوم وخت کې چې تبدیلی کوي ښه دغې لپاره بلکې څلورم شرط نه دی اولنو دوو صورتونو کې تبدیلی صحیح وکړه نه هغې لپاره دا شرایط دي چې تبدیلی صحیح ده که خرڅوي هغه باندې فاحش باندې بني دویم که خرڅوي نو د قاضي یا د نیک کومه کمیټي وي جماعت المسلمین دغه په نګرانۍ کې به وي او دریم کومه ځمکه چې بدلوي دا به کوشش به وکړي چې خرڅ یې نه کړي پیسو باندې خرڅ نه کړي که په ځمکه بدلېدله بدلې دي که او که نه و مجبور و به پیسو باندې هم خرڅولی شي لکه وختي مې چې کوم صورت ویلو هندوان رال او تبدیلی په صورت کې دا شرط هم دی چې واقف گواهی چاله نه قبلېږي یا د هغه واقف له نه قبلېږي په هغو به یې نه خرڅوي د هغه په ځمکې به یې نه بدلوي او د دواړو
جنس بم یو وی کم باندې بدلی برحال لنډه دا خلاصه دا چې دریو صورتونو کې دا صحیح کیږي یو دا چې شرط لګولې دا خبره موږ نه وکړي په وخت د وقف کې شرط لګولې چې ما ته به د استبدال حق وي یا زما ورثو ته یا جماعت المسلمین ته نو به بدلولې شي تاسو ورسېدلې لہذا خلق ذهنونو ته دا مسله ورسوي الګ جمعات لږه وقف کې دا شرط پکې ولګوا سباله دا زه مناسب نه کورونه کې چې جمعتونه جوړ کړي اوس په ایرانی څه به وکړو چې به کله مناسب نو بس به دا کوړ ته قبل زه وقف کړ نه استبدال ځان له ورثه ولا جماعت المسلمین له شرط لګولې او دوه صورتونه وخت منګ ویل هغه کوم شی وقف شوی جوړم دی مکمل خو کوم سره بار وقف دی غنه فتنه حاصلېږي یا دریم صورت نه دی جوړ او تا ته بدره چې دا کوم کار د بار وقف دی منفعت پکې ناراضي نه به سره جوړاو بدلې کوي ورسېدلې دي څه ونشته او بل څه وي چې مشترک ازمکه یو وقف کوي بل نه وقف کوي نشي وقف کولای ها تقسیم دي کی خپل سدي وقف کی یا امام یوسف رحم الله د وینا موافق تقسیم وقف چا چې وقف کړه دا خو مونږه ویل چې لا وقف کړي نه ده نو بکاردار چې یا خو بل مرضی کې یا تقسیم کې خپل حصہ وقف کی او که وقف کړه وقف د مشا ټیک دی تقسیم به وکي د کوم حصہ ورسېدل هغه کې بس شي ورسېدل خدا مال چې مسجد لنی کا مقبره لنی بل نو کوم صورت کې چې بوټیم د وقف د زمکه د وقف حصہ وي نو څنګه خرڅول جایز نه دي نو مشتری له خصلم نه دي جایز به ځکه شی موقوف خو دغه بای ملک نه دی نو خپل ملک به خرڅه نو څوک چې خبري چې دا برما منی د وقف شي خرڅې نو هغه خصلم نشي ها که ملک دی یا ملک نه دی خود دې لپاره خرڅې چې دا پیسې به و ضرورت نشته او پیسې به مونږ به بدی شی موقوف ولګو مشتری تم بدل چې د سې کوي به خرڅول به دې خستلې شي بل څه شته کنه غټ ازمکه چې وقف کړل مسجد او مدرسې دواړو لا تین نه د کله رستو تین کول شي مدیره سي همدا مثلا ور سره رااله چې به کې امام صاحب له کمره جوړي وضو خانه جوړي نو د سې د کې ځای وقف کو شری مسجد د ټول نه ګرځي او په دې مسله کې د محمد رحم الله مجبوری ده چې دغه بقول فتوا مشي کا ځکه ټول شری مسجد کو به وضو خانه کم دګي جوړي امام له کمره وغیرہ وکم دګي کوي شری مسجد کو ټول ها بس مسجد له د مسجد مصالح ولا وقف شو نه بس به کې یوځه شری مسجد کی او سبب کې وضو خانه کې او سبب امام سے کمره وغیرہ کی یا نور ضرورت لپاره خو چې یو پیره یوځه شری مسجد شو به نور ضرورت لپاره استعمال دل بالکل جایز نه دي چې امام صاحب له کې کمره جوړي او یا بکی وضو خانه وغیرہ جوړي ځنه شکواله دا مدرسې چې د الکزمنګ د کلاس چې د جمعات کې دي زموږ فقاو د دینم منع کړی دا خو متأخرین د ضرورت به بنا باندې ځان لذین نشي برابر اوله بدی کی اجازه ده بهر حال مسجدیت به باقی وي یعنی دا مدرسه نه ده مسجد ده البته دینی کار بکی گئی د سی بشي څنګه غیر قرض لی نشي غسل ده چاندي پیسې نه خپل قرض غسل شي او نه بل قرض ورکول شي دې ورسېدلې بل سم سلام مسمات را ده شو خو بس را نه راشي الجمعات کې چاندا کول څنګه دي خطبه په وخت کې چاندا کول نه دي جایز ها دراهم وقف صحیح ده کنه ده دراهم وقف صحیح ده مفتي رشید احمد صاحب رحم الله وي خود سی وکي
چې وقف کې خدا کار دی چې نه شی به موجود وي منفعت نفع به حاصلېږي دا غینا نو پیسو کې خو به پیسې خرج کې نو د څه بکې چې شی به پیوالي به پیسو باندې اغه به نفع جاری شي مثلا پکې به پیوالي نو راسي پیسې خو نو وقف کیږي او کیا د جمعات لنه دی بل چې شی وقف کړي نو بل شی به پیڅوالي چې فقراو دا غینا فایده حاصلې چندې پیسې امانت وي او به کې توان نشته نو تصرف نه دی جایز کنه که تصرف کوي نو به خو مضمون جوړیږي به خود تصرف چي دي بغیر د اجازه ته مضمون بم جوړ شي زمانوم پیراله وس اور سره تصرف هم ټیک نه دی